نن سویډن شبیه د قرآن به حرمتي کېږي. عزتمن دا څومره د غم خبره ده. دا ویلې چې مسلمان یو پیژندل مسلمان ته پچار دادو چې دوی ته احتجاج داسې احتجاج نه کوي چې خپل مسلمان ته خالي تکلیف ورکړي، بلکې دوی ته احتجاج داسې وکړي چې د سویډن څومره مصنوعات دي څومره شیانې دي دغه نه بایکاټ وکړي. مسلمان سړی په ځون باندې دا لازمه کړي چې نن نه بعد د سویډن کمپنۍ د سویډن جوړول شي نه دا نن نه بعد نه استعمالو. دا قسم احتجاج مې وکړي. و دوم احتجاج چې کیم زوی شه سفیر دا دیغه ایک زوی شه مشتو سے احتجاج 10 احتجاج ہوگی جس سے پہلے سفیر یستلشوانی دمر مشتو سے خپل احتجاج ختم نہ کی. دا قسم احتجاجونه د مشتو خپل مسلمانانو ته حالي تکلیف پښه ور کوي په دا باندې د قران ګستخیه او د قران به حرمتي په دا باندې نه ختمېږي. و عزت باندې افسوس دغه دا افسوس دغه دا چې نن کچره د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایک غونده مرد قلندر مرد مجاهد شمدای وا به ایک چا د جسارت نو کړه چې د قران به حرمتي وکړي و. خنن خو دغه کفار اغیار ته پته دو چې نن مسلمان شه هغه د جرأت نه ده پته، نن مسلمان شه هغه د حیا نه ده پته. نن د مسلمان په سوشل میډیا باندې سره عام بهاتب شیر کوي، سره عام په بهاتب شه مبتلا ده. ټیک ټاک په نوم باندې سمرا خويند مینده عزتینه لوټشل، په سوشل میډیا باندې سمرا د خويند مینده عزتینه لوټشل. نو خدا را عزت منه خوز در تک خپل مسلمانانو ورنه تا چې قران سره په خپل پهله پکیر شو وفا وکا، قران تلاوت پزون لازم کا، میاشت په موت تیر شي او قران نه روخلی. د قران احکامات په خپل عملی زندگی شروع ولا چا سره ظلم زیاتای ما کوا. دا د قران سره وفا دو. او عزت منه دوام دا چې نن نه بعد د سویډن یا کیم زوی چې د قران به حرمتي سے کوي چې دغه مصنوعات مو ته استعمال نه کی. دا سه احتجاج وکي بیا دا قسم احتجاج فائدہ کوي. او خلیف مزمته چې پلونای هر سړی خلوی چې مزمت کوم لیا یو ورځ احتجاج وکي او بیا نه ویری دا قسم د قران ګوستخی نه بندېږي. الله د مشتو استاد قران سره وفاداری نصیب کی چې پهله مشتو سے مسلمان دا په قران باندې خپل عمل کول ول جوړ شي و د قران د تلاوت کول ول جوړ شي و د قران په احکامات باندې عمل کول ول جوړ شي. و دوامه دا چې د سویډن یا د کیم زوی شه قران به حرمتي سے کوي چې دغه سره مو ته احتجاج دی چې دغه مصنوعات دغه کمپنی شیخ دغه نمشتو سے مکمل بایکاټ وکي. الله د مشتو ټول مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله.